الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. د آیت کریمه کې د عیسی علیہ السلام د مرګرو یو مطالبه ذکر کړي. هغه ورته وایي ستاره طاقت لري چې د دسترخوان مونږ له اسمان نه راولېږي. اور توي په دسترخوان څه کوي؟ هغه ورته وایي زمونږ دا غواړو چې د دې نه خوراک وکړو، زړونه زمونږ مطمئن شي او مونږ ته په مشاهدې سره معلومه شي چې ته رښتینی یې او مونږ به په دې ګواه یو. اذ قال الحواریون، یاد کا وخت چې حواریون ویلې. حواریون جمع د حواری ده. حواری هغه چاته وایي چې ایمان په عیسی علیہ السلام راولي. اصل کې حواری دا د حور نه دی، خالص ته وایي. خالص حور تم حوري ځکه وایي چې خالص به د جنتیانو لپاره، بل چا نظر به پې نه لګېدلی. نو حواری خالص مرګري ته وایي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر امت لپاره حواری خاص مرګري، او زما خاص مرګري زبیر دی، زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ. لكل نبي حواري وحواري زبیر بن العوام، او زما حواری زبیر بن العوام. دا حوارین د عیسی علیہ السلام خاص مرګریو. عیسی علیہ السلام ته وایي یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، اے یفعل ربک، هل یفعل ربک، آیا ستا رب دا کارو کی؟ یستطیع معنی په یفعلو سره وکړه، اشاره دې ته وکړه چې دا حوارین خو څه کافران نه او مؤمنانو. نو دوی خو هل یستطیع شک په طاقت کې خو نه، هل یستطیع ربک معنا به دا چې ستا رب دا طاقت لري. نو چې دې کې د چا شک چې رب طاقت لري او که نه لري نو مؤمن دی. خو دا خو مؤمنانو د یستطیع معنی په یفعلو سره وکړه. دا یو تاویل شو. دویم تاویل دا ده چې سین پکې زائد دی. هل یستطیع معنا دا ده هل یطیع ربک، ستا رب ستا خبره مني چې په موږ باندې یو دسترخوان را نازل کړي. نو بیا هم صحیح شو. دریم تاویل دا ده چې یستطیع یو قرات د تستطیع دی. هل تستطيع ان تسأل ربك، ته طاقت لري چې د رب نه دا سوال وکړي. نو بیا هم د ایمان خلاف نشو وکړ. زمشری قول نقل کړي چې دا مؤمنان نه وو. هیڅ مرجوح قول دی. یفعل ربک بقرت کې په فوقانیه سره د تستطيع و نسب د ما بعد ربک به بیا منصوب شي. تقدیر او قدرت لري ان تسأله چې د رب نه سوال وکړي. پوه شئ مطلب باندې. ایو نازلا چې نازل کی په موږ باندې مائده تن دسترخوان من السماء د اسمان نا. مائده دسترخوان ته وایي. دا د باب ضربنه د ما د یمیدو
او ما د یمیدو دا په معنا د حرکت سره دی او دسترخوان تم دستا مائده ځکه وایي چې دیم خوځي را خوځي چې دسترخوان ته خلک چاپېره ناست دي دسترخوان په ارامي کې خوځي را خوځي څوک چې روټۍ دی خورا کش کوي او څوک دی خوا نو خوځي را خوځي ځکه ورته مائده وایي ښه قال لهم عیسی علیہ السلام ورته اتقوا الله و الله نو ویریږي په اقتراح الایات په غفتو دا نخو کې ان کنتم مؤمنین قالو دی ورته ویل نريد منګ اراده لرو سوال ها د غفتو د دې ان کل من اجل ان کل د دې د وجنا منګ خوراک کو د دینا او تطمئن تسکن قلوبنا زمنګ جوړونه په آرام شي په زیادت یقین سره ونعلم منګ پوه شو نزداد علم زمنګ علم زیات شي د مشاهده ان مخفف من المثقل ده ذکر د علم نه رسترا غلې ده انک قد صدقتنا یقینا تم ترشتیا وای په دیاد نبوت کی دا به موږ مشاهده سره ثابت شي علم الیقین سره عین الیقین سره ونكون علیها موږ بشو بدی د گواهانو نا قال عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ورته ویلي اللهم ربنا یا الله چې زمونږ رب انزل علینا مائده من السماء نازل کړه موږ یو دسترخوان د اسمان نا مائده غیب نکره ذکر کړه او دم نکره ذکر کړه المائده یو نه ویلي چې هغه دسترخوان راولېږي چې کم دی غواړي هغه نه مائده تن یو عظیم الشان دسترخوان راولېږي نکره چې ما چې نکره د ثاني غیر ولا یا غوي چې کم غوخت هغه نه یو عظیم دسترخوان راولېږي تكون لنا چوي زمنګ د پارا اے یوم نزولها ورځ د نازلې د دې عیدن اختر شي زمنګ د پارا نعظمه چې موږ تعظیم کوو ونشرف او تشریف کوو تعظیم عزت منه غنو عید اختر ورځ راته د خوشاله ورځ د اختر ورځ د خوشاله ورځ کړه په دې ورځ به موږ د اختر په شان خوشالي کوو عید اختر ته وایي اختر ته عید وری وایي لأنها تعود في كل سنة مرة او مرتين ځکه دا کال کې یو ځل یا دوه ځله راځي عود را ګرځېدو ته وایي کړه او تاسو په پوښتنه کې په نشته پوي لأولنا داول خلق زمنګ د پارا بدل دلنا د پارا په یادې د جار سرا عید تكون لنا ولأولنا عیدا زمنګ د پارا زمنګ د اولنو د پارا په عید د لأولنا د عتب د پلنا باندې ضمیر مجرور باندې عتب سره اعاده د حرف جر وکړه کنه واخرنا دا اخر زمان مما یاتی بعدنا واتم منک نخب وستاد علی قدرتک و نبوتک و نبوتی زما په نبوت ورزقنا یاها منتر رزق راکی یاها دا مائده او تقور د رزق ورکون کې قال الله والله تعالی ورته مستجیب له فدا حال کې شدت جواب ورکاو انی منزلها په تخفیف او تجدید دواړو سره راغله زنازلو مدی مائده لرا علیکم پتاسو وګورئ په مې یکفر بعد او چشا کو پرو کو پس د نزول د دین منکم تاسونا فإني عذبو زب عذاب ورکم د عذاب انداز عذاب لا عذبو چې دا چې عذاب به نه ور کړي احد نه چته من العالمین د مخلوقاتنا دلیل چې چا غوښته ده او بیا نه ده منل نبی په خدای عذاب راوسته ده ها ابو بکر د نبی علیہ السلام نه دلیل غوښته کې به دلیل ایمان راوړ او ابو جهل دلیل غوښته ایمان راوړ صحیح څه چې چا دلیل غوښته ده بیا ایمان راوړ خو خبره ده کني دی راوړ نو دې بیا عذاب راوړ دیجی پر پوچھے فنزلت الملائکت بها نازل کر ملائکو پا دی دسترخان سر د اسمان نا علیها پا دی بانی سبت ورغی پا و روٹی پکیوی و دا روٹی بسنگ روٹی وی و سبت و احوات و پکی کبانو بسنگ کباب
فاکلو منها دی خوراک وکد دینا حتی شبیو تر دی چه خماڑ شو قال ابن عباس دا خبر ابن عباس کړي دا او په یو حدیث کې دي چې مائده د اسمان نراله شیو خبزن روټي او لحمن غخوا صحیح شه دا پیران دا بدعتيان پیران دا چې کله روټي خوري کنه نو مخکې ورسته چې مالګي دغه کوي کدا چې خیال کړي نه دا خو بدعت تک نه نشته بحر رایق لیکلی دی خو بحر رایق دی لیکلی نو سبي بدعت تک نه بحر رایق لیکلی دی چې مستحب ده خو بحر رایق د ځان نه لیکلی دی چې حدیث پکې نشته سنتیت او استحباب یو حکم شرعي دی کړه او حکم شرعي په څه سره ثابت کیږي په دلیل شرعي سره دلیل شرعي څه دی قرآن سنت اجماع قیاس او کتا سوای چې دا قیاس بحر رایق ته معلوم او تا ته نه معلوم او بحر رایق دی خو چې دا قیاس دی بحر رایق خو قیل لپس سره ذکر کړی دی چې قیل مستحب یا قیل مندوب تاسو په پوښتنه بحر رایق خو قیاس نه ښکارا کړی چې دا مې بس قیاس کړی دی خاص په مقیس له یو مقیس او وجد شبه په بکی کړه تاسو دا ټول خبرې مې معنی کولې چې بحر رایق ټول خبرې موږ د هدايت ټول خبرې نه مانو ډېر خبرې پکې مفتابه نه دي کنه کوم خبرې مانو چې مفتابه دي تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ دا پکې په مستحب او سنت او دا په حدیث سره موږ معلومه او په دې کې خدا دا اشاره اوسې چې بحر رایق لیکلي تاسو په دې خبرو پوهیږئ که نه شئ پوهیږئ نو ګورئ ادا ملایان دا صوفیان دا بدعتیان وای دا مستحب دا وای بحر رایق لیکلي دا خو بیا پتاوی سمرقندی لیکلی دی چې سقاط شریف هم شته نو بیا به موږ منو او قرآن په دایره کې وای ګرځولې دی پتاوی سمرقندی لیکلی نو دا به موږ منو پتاوی سمرقندی خو سم معتبره پتاوه نه ده کنه تاسو په پوه شئ که نه شئ پوهیږئ زمونږ دغه بدبختي ده چې راته پیښې چې نورلیزا کې لیکلي بس بیا موږ خاموشه بس لیکلي دي پکې ته نورلیزا کې دي لیکلي زه خو د نورلیزا مقلد نه یم زه د چا مقلد یم ابو حنیفه مقلد یم بحر رایق پکې چا راوستی دی او هدایي ملا پکې چا راوستی دا خو ټولو د ابو حنیفه د مذهب خدمت یې کړی چې کومې صحیح دي او مفتابهي د ابو حنیفه خبرې دي زموږ په سر سترګو قبولې دي او که نه وي نو دې ټولو پسې ته تللی شي دې ټولو پسې تللی نه شي که داسې دي متضاد خبرې دي پکې دا خو د انسان کتابونه دي تاسې په دې خبرو پوه شئ نو منګه پورې دا خلک بیا خان دي دا وابیان را پورې خان دی او تاسو وایي چې داسې چل دی نو کدا یو اصول خپل کړه چې نه نه بزه د ابو حنیفه مقلد یم بس د نور چا مقلد یم ما ته په دلیل کې د ابو حنیفه قول پیش کې د ابو حنیفه قول په هغه بلارم نشي پیش کولای دا ابو حنیفه قول هغه پیدا کولای نشي اسانه سره دا موږ تاسو چې را پیدا کوو دا همغه تاسو چې ډېر څخه کو د نور لیزا قول تم د ابو حنیفه قول وایو د قدرت قول تم د ابو حنیفه قول او د خلاصې قول ته اشاره په مانځه کې حرام ده دې ته موږ د ابو حنیفه قول وایو دا خو زمونږه کمزوري ده ناغي کو کسو ما سره لانجاو کړه ما ورته دا بدعت تا هغه بحر رایق لیکلی دا من بدعت تا وینا مظهری لیکلی دا المظهری دی لیکلی زره مظهری خبره نه منم چې مظهری د ځان نه لیکلی دا هغه ما ورته زره حواله زما مظهری لیکلی دا څنګه لیکلی دا تفسیر مظهری راځي هغه لیکلی چې دسترخوان راغی او پاغي کې مال غوا او مطلب دا چې غوخه پکې او روټي او پکې او کبانو پکې او سرکه او پکې او مالګه پکې هم وا ویو ګور ورته مالګه پکې او کنه دا ورته را لګلې او چاول ورسته تلک لګو سټه نه ما ورته نه دا څنګه دا مالګه پکې او چې چا په بلډ پريشر زیاتی نو هغه دا بشه به مالګه او چې چا بلډ پريشر زیات نو هغه د مالګه نه خوري هغه د بدسي خوري چې چا بلډ پريشر کم نو هغه د مالګه ځان لوا چي دي د پاره را لګلې وا بیا وای تاسو سره څه دلیل دی چې دای د بلډ پريشر د پاره را لګلې ما تاسو سره څه دلیل دی چې دای ول ورسته را لګلې په سره بیا خاموش چې په پوښتنه خدا بدعتيان ډېر کلکی په خپل خبرو باندې هغه خبرو نه نشي راوړولای کنه مانی خو نه وای نه تاسو د خپل خبر باندې والله يخونوا او دا عمل ورته شوی او چې دی به خیانت نه کوي ولا يدخروا
او نبی ساتی لغد انتباتا بخانو دوی خیانتو کو ودخیرو او دوی ذخیره کو پروپیات نو دستارخان تی خدای اوچت کړي شو په موسیقو دوی مسخ شو قردتن و خنازیر بیزوگان او خنزیران ته جوړ شو ځوانانو نه بیزوگان جوړ شو منډه را منډه به وولي او د سپینګیرو نه خنزیران جوړ شو په ځای بناستو تاسو به پوښتنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد التابوت تاسو په پوښتنه کې تاسو په پای بریلانو په مخ کې چې دا خبره وکړي نو پنځپیران درته وایو پنځپیرانو په مخ کې دا موږ دعا بعد سنت وکړو نو هغه راته بریلین وایي دا سی واجب نظام روان دی دین نارچا چاړه جوړ کړی د خپل په سیوان خو زمونږ په خېټه کې راځي دینا غده چې هغه څه ځان نه جوړ کا هغه پسې لاړې پنځپیران ماته بدعتي وایي وای د سنت نریته دعا کوي او بریلین راته پنځپیره وایي وای د اسقاط ته بدعت وایي او مالا ماوز دا بسنگی شی او شاید گل قاری چبراتا اس پس دینا وابی وی وی بحر رائق نمانی دا زمانگا یو استاد چبر دیر زلور واغبا دا شیر دیر ویلی وی در حب محبوب آگر میں گوید مارا دیوانا ہزار بار میں گویم کہ من دیوانا ام در حب محبوب اگر میں گوید مرا دیوانا ہزار بار میں گویم کہ من دیوانا ام و دا محبوب و محبت کی کسوک ماتا لیوانے وی وی زر کرتا وی مچ بز لیوانے چی سوک رتر سا وی دی خو گوری دا تقلیدونا نشم کولی دا کم چی تاسی کوئی صحیح دا نو ګورئ دا خو نور الزام پرې دا اوس خو زمونږ ملایان او طالبان د یو مولا دی دغه مقلدین منسوس خبره غي د پرې دي تصویر روا دی ولی تقی عثماني صاحب لیکلی نور الزا شرم بولالی او ابن نجیم او ابن الحمام دا خو په خپل ځای پاتې شو هغه منګه غي تقلید تخنه وای دا په ځای پراچو تقی عثماني صاحب لیکلی دي چې تصویر جایز دی دا سیده کنه ده دا تاسو ته کوم چې دا خبره په غوږ کې ګورئ دا غوږ کې نور مدرسو کې دا خبره تاسو نه کوي جامد تقلید خبره بدل تا کوي ها دا چې مکه و دا کابر به ادبی دا نه دا به ادبی نه دا غلطه پسې ومنګه د چانه چې منګه د خدای بندګان یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان او د ابو حنیفه مقلدین بس نور خبره پکې نشته ابو حنیفه راخته نوري سم نشته البته حنفی فقه تشریح بریلی نوم کړی دا دیوبندیان نوم کړی دا هغه خپل ځان لرا کاږي دی خپل ځان لرا کاږي زمونږ د ابو حنیفه د حنفی فقه تشریح د چا خواخه ده د دیوبند علماء چې څنګه تشریح کړی دا دیوبند نه دین دی بیل او نه بیل مذهب دی ګورئ دیوبندیت دین دی ها بیل مذهب دی پینځم نه کنه د حنفی فقه تشریح کړی دا بس د دې پځي دا نه چې دیوبندیت نه سره وته نو هغه کافر شو یا د دیوبندیت نه سره وته نو هغه بی دینه شدا څنګه ده دیوبندیت د حنفیت صحیح تشریح ده چې څوک ځان له حنفی وای صحیح تشریح دوی کړی ده صحیح شو او بریلینو تشریح کړی دا غي چې هغه احناف هغه تشریح زمون په نظر کې خانه ده او د دې تشریح خدای نه ذکر پچی وذکر اس قال آیات کا وقت چی ویلی یقول قال په معنا دی یقول سره ذکر متحقق لوقو دے چې الله به یې عیسی په قیامت کې توبې خلق قومي الله به عیسی علی السلام ته مخاطبه کوي زورن به قوم ته ور کوي یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم انت قلت للناس تا خلق تویل دي اتخذوني وني سيما وهم يمور زما الہین په خدایان من دون الله ما سوا د الله نا الله خو پویږي چې د نه دی ویلی خو الله به ځکه ورته وایي چې د قوم ته به زورن ورکوي تا ورته داسې ویلی دي خلک به ولاړي کنه قال عیسی صاحب وی وقد ارعد او دوی د ویر نه برپیږي سبحانك پاکی د تعالی را تنزیه لك مما لا یلیق بك پاکی د تعالی را دا غسنا چې لایق نه د استا شان سره من الشریک و غیری
ما یکون لی ما ینبغی لی ما تمناسب ندی ان نقول چزوی مماغت لیس لی بحق چی ما تنشت دے داغی حق خبر دا لیس دے ولی للتبین دا بیان دا پار دے ان کنت قلتو فقد علمتہو کچرت ما دا خبر کری فقد علمتہو نستا پا معلوماتو کی بئی لیکن ستا پا معلوماتو کی نشتا نمان دا کری گوری دا قیاس استثنائی رفی دے ان کنت قلتہو دا مقدم شو فقد علمتہو دا تالی شو استثناء دا نقیز دا تالی نا نتیجہ بے نقیز دا مقدم شی کچرت ما ویلی نو فقد علمتہو ستا پا معلوماتو کی بوے لیکن ستا پا معلوماتو کی نشتا نمان دے ویلے تعلم فی نفسی تپوئے کی پاغس اخبی فی نفسی چزاغ پٹوم زان سرا ورا علم وعوزن پوئے گما پاغس فی نفسک چستا پا نفس کے دے ما تخبی من معلومات دیک انکا انتا علام الغیوب یقینا تدیر خبردار پا غیوبو ما قلت لهم ما ندی ویلی دویتا اللہ ما مگر حقا خبر یا مرتنی بی چتا تامر کڑے دے امتا ما تامر کڑے دے پاغی سرا وهو غدا دے چانی عبد اللہ چید اللہ عبادت تو کئی ربی و ربکم چی زما رب دے استاس رب وکنتو علیہم شہیدہ زیم پدیبانی پدیبانی رقیبہ نگران امناوهم من کول میں مما داغو بغلتو کارون یقولون چی دی بویلے ما دم تپیم ترکمی چی زوم پدوی کے فلما توفیتنی قبضتنی ارکل چیزتا قبض کرما بالرفع للسماء اسمان تا دیو چد کرم کنتن تر رقیب علیم تویتا نگران پدوی باندی الحفیظ نگران دا عمال دا دیوان تعالی کل شہید او تپار چیز بانی زمان دا قول دا دی و قولهم بعدی او داغوی ویناگانی زمان رسد و غیر ذالک شہید مطلع عالم بی بی بدی باندی ان تعذبهم کچرت عذاب ورکی دویتا اے منا قام علل کبر اغسوچی قائم پاتی شوی دی پکو پربانی دو دوینا فا انہم عبادک داستا بندگان دی وانت مالکم تمالک دی تتصرف بیم تتصرف کے پدی کی کئی پشیت چی سنگ دی خوخی لا اعتراض علیک پتائی سے اعتراض نشتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَتَبَخَنَوْ کی دویتائی لمن آمن من ماچاد چیمان راوڑے دینا پا انکا انت العزیز و تغالبائی پا مربانی الحکیم و حکمتن والائی پیسنی پکارون ددکی گوری دا مقام خو پا انکا انت الغفور الرحیم و کنا خود دیر حیبت نے پا انکا انت العزیز الحکیم ویلی دیر ویر وی پی قال اللہ حازا اللہ بہوئی حازا دا ورز دا قیامت آغا ورز دا ینفع صادقین چگٹ رسی صادقین تپ دنیا کے لکہ عیسیٰ علیہ السلام صدق و مرشتہ دیلی انہو یوم الجزا لهم جناتن دشتر دید پارا جنتنا تجری چبئی کی بامنتا تیرنہار اولاد دیدونو دا غیر نہرنا خالدین پیا میں شبئی پدے کیا بدا تل ترتلا رضی اللہ ونہم راضی دی اللہ تعالی دین پتاعت دد سرا ورزو انو دی برازی شد اللہ نبی ثوابی ذالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا ولا ینفع الکاذبین فی الدنیا اگنب بنر سی کاذبین تا پا دنیا کی صدق دوی پیہی پا دی قیامت پورس کے لکا کفار لما یومنون شکل بدوی ایمان راوڑی اندرویت العذابین دا خو صدق شخو بیا پیدا نرسی للہ اللہ لرا ملک السماوات بادشاہی دا اسمان دا دزمک و خزانی دا مطر و دا نبات و دا رزق و غیر وما وفین نچپتی کی دی حضرت وما ویلی عطاب بیمان تغلیبا لغیر الاخر غلبہ غیر عاقل تورکو وعلا کل شین قدیر ومنہ اصابت صادق و بعض داغینا ثواب القول دی صادق تا و تعذیب دی کاذب وخص العقل و عقل خاص کا ذات و تعالی ولیس او عقل خاص کئی ذات دا اللہ تعالی اللہ خبر چیز قادر دے خو عقل تے ذات دا باری چکم دے لڑے کئی دا مستثناء دے پر استثناء یاقلی سرا فلیس علیہا بقادرین پر ذات بانے قادر ندے ولی دیکھے دا قدرت تعلق دا ممکنات سر دے کنا دا ممتنعات و دا واجبات سر خونے دے و ذات دا باری خو واجب دے کنا اس پر خبر پوچھ درود شریف ہوئی